ما د ژوند لو بالا بلل. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو دا نن ویډیو دا د هغه قربانی متعلق ز تاسو سره جوړوم چې آیا د مړو لپاره قربانی کی کني کی او داغي طریقې کار بسرنګوي. نو د ټولو نه اول خدا خبر ز تاسو ته کوم چې زما د ویډیوګانې ګوري هم مکمل ویډیو ګوري بیا چې کله وګوري نو یو بټن شیر هم کوي ځکه امید دي چې بل چاته ور دین ډیره فائدہ ورورسي. نو راځو هغه خپل خبره ته چې هغه د مړو لپاره قرباني نو کدا مړ خپل والدین وی یا والد سے وی یا والده وی یا نور رشتہ داران وی یا نور اکابر وی د علماء په نوم باندې د اکابر علماء دیوبند لپاره بیا د صحابه لپاره او بیا خاص کر د امام الانبیاء د حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه لپاره قرباني کی کني کیږي. نو یقینا په دې خبره مسله باندې ځان پوي کی د مړو لپاره قرباني د هغه د ایصال ثواب د لپاره مثال د مړو په نوم باندې قرباني کیږي هغه ته ثواب ورسي. هغه که د پلار په نوم باندې کې د مور په نوم باندې کې یا د والدین دواړه وفات وي د هغې دپاره یا د نورو مړو دپاره یا مثال د صحابو دپاره هغه قرباني کیږي. هغه مړی یو قرباني حصه ونیسه نو هغه ټولو مړو پسې هم کولی شي، یو حصه ونیسه په قربانۍ کې هغه ټولو صحابو پسې هم کولی شي. بیا دغه رنګې د امام الانبیاء سید النبیین والمرسلین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه دپاره قرباني بالکل دا کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دو قربانی کولی، یو به د خپل ځان د پاره یو به د ټول امت د پاره کوله. الان کې ټول امت کې ډیر خلک راځي نو یو قربانی یو حصہ اونیسه هغه د ټولو مړو د پاره یا د مور پلار د پاره یا د صحابو د پاره د غرنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره هغه قربانی تاسو کولای شي. نو اول خو لازمی تاسو په خپل ځان چې ته صاحب نصاب د ځان د پاره قربانی وکا کبیا د سره گنجائش وی ځان غټ سروي اخلي یا مثال دوه غډان اخلي دوه چيري اخلي یو قرباني ځان د پاره یو د مړو په نوم باندې هم کولای شي. زمونږ د علماء دیوبند په ټولو فتاوو کې دا راغلي ده د مړو د پاره هم قرباني کیږي. نو بیا خاص کر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره قرباني کوي چې چاله الله تعالی وس دس ورکړي دی یوې قرباني نه زیاته قرباني کوي نو په کار دار چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې وشي. بیا ورپسې دویم نمبر د صحابه د پاره بیا خاص کر د خپل امام ابو حنیفه صاحب د پاره د ټولو د پاره ایصال ثواب د پاره تاسو قرباني کولای شي. نو د مړو د پاره قرباني بالکل کیږي. داغي طریقې کاردار چې کله ته حصہ نیسی نو یو حصہ د ځان د پاره بل وای چې دا دویمه حصہ زنی سم د مړو د پاره یا د نبی له سلام د پاره صحابه د پاره نو دا هغه طریقې کار دي د مړو د پاره د قرباني نیولې. الله تعالی